د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه د بنگلاديش نه وتښتېده. د بنگلاديش چې کوم عوامو د خپل حکومت خلاف شو، د شیخ حسینه خلاف شو، په څه خبره باندې مکمل تفصیل در سره شریکوم چې د بنگلاديش عوام په احتجاجونو باندې خپل وزیر اعظم د خپل وطن نه وشړله چې شیخ حسینه په بنگلاديش باندې تقریبا 15 کال حکومت وکړو. شیخ حسینه د شیخ مجیب الرحمن د فیملی نه تعلق لري، کوم شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش آزاد کړو، د پاکستان نه جدا کړو او بنگلاديشیانو ته خپل یو بیل وطن ورکړو چې نوم یې والله بنگلاديش کې خو دا مخکې د پاکستان سوا مشرقي پاکستان به دی لویل شو. شیخ مجیب الرحمن دا د پاکستان نه بیل کړو، په سوجه بیل کړو، په هغه باندې مون خبره نه کو. خو د بنگلاديش وزیر اعظم چې کومه نه بنگلاديش پر خو د بنگلاديش نه تښتېده. راځو مکمل تفصیل در سره شریکوم. بنگلاديش کې کوټا سیستم وجي، بنگلاديش کې حکومت چې کوم د شیخ حسینه واجد چې کوم وا د چې کوم خلکو وطن آزادولو کې قربانیان ورکړي وي په 1971 کې چې کله بنگلاديش آزاد شو، نو د هغې ته شهیدانو ته هغې کې چې څوک شهیدان شوي که چا قربانیان ورکړي وي، نو د هغې فیملیز دپاره یو غټه کوټا سیستم په بنگلاديش کې چلیده چې د بنگلاديش سیستم په 2018 کې دغه بیا د بنگلاديش خلک روجر شو او دغه کوټا سیستم په 2018 کې ختم کړو. جی په 5 جون 2024 کې عمده شیخ حسینه های کورټ کې بیا دا سیستم ریوایو کو او دا سیستم دوباره په بنگلاديش باندې امپلیمنٹ کو. په 5 جون 2024 کې شیخ حسینه واجد دا کوټا سیستم دوباره په بنگلاديش باندې شروع کو. په 2018 کې ختم شو او په 2024 کې دوباره شروع کو. په دې کوټا سیستم کې به سور راځي مخ کې د لوي ما په دې کوټا سیستم کې به په کالج او یونیورسيټي کې سټوډنټس لا هغه سټوډنټس ته کوټا سیستم باندې لا اډمیشنز ملاویدل لچا پلارانو نکیانو بچي بنگلاديش آزادېدو کې قرباني ورکړي و یو هیوج اماونټ کې کوټا سیستم چلیدو. جی جابز به هم هغه لډر په اسانه ملاویدل. نو دا غږ چې کوم سټوډنټس هغه احتجاجونه شروع کړل یار چې موږ له جابونه نه ملاويږي، کوټا سیستم زموږ په وطن کې دومره دی چې موږ سره ناانصافي کیږي، میرټ سیستم په وطن کې چلی نه. نو دا غږ سټوډنټس چې کوم دی 5 جون 2024 نه پس دوباره احتجاجونه شروع کړل. جی شیخ حسینه واجد چې کوم هغه هم دا غوستل چې دا کوټا سیستم برقرار شي، ځکه دی په خپل پټای کې چې کوم کسان ویل به کوټا سیستم ورکول او دوباره کوټ ته معاملې لاړه. نو دوباره چې کله کوټ ته معاملې 5 جون 2024 نه پس لاړه، نو کوټ کې هغه سیستم د کوټا سیستم پرسنټیج صرف دی راکم کو. شیخ حسینه واجد چې کوم و دی د کوټا سیستم هغه پرسنټیج راکم کو، کوټا سیستم مکمل ختم نه کا. بیا هم د بنگلاديش چې کوم سټوډنټانو خپل مظاهره کنټینیو اوساتل، خپل احتجاجونه ختم نکل، بل احتجاجونه دغه رنګ برقرار ساتلی. جی چې بیا هم د شیخ حسینه چې د کومه د پارټای چې کوم دا چې کومه پارټای کی و او د هغه پارټای سټوډنټس او مخالف سټوډنټس چې کوم دی خپل کې جنگ جګړه هم شوي چې تقریبا 400 نه زیات سټوډنټان چې کوم دی په دغه جنگ جګړو په دې احتجاجونو کې شهیدان شول. معاملې ډېره زیاته خراب شو. جی معاملې فوجیانو ته لاړه، پولیس ته لاړه، فوج افسرانو هم حکم ومنلو، فوج افسرانو ته حکم وشو چې پولیس ته دغه احتجاجونو خلاف را پاسي او دغه احتجاجونه دي بند کی، دغه احتجاجونه کې د عوامو خلاف شي. پولیس کوشش کړي د خو بیا پولیس هم فوج د جواب ورکو چې وروره مونږ عوامو خلاف نور نه جنگيږو، کم عوام چې احتجاج لراوتلی مونږ په دای باندې فایرنګ نشو کوله، مونږ په دای تشدد نشو کوله. پولیس چې کم دی هغه هم د عوامو په طرف شو. الته فوج ل چې پته ولګي د پولیس د عوامو په طرف شنو، فوج چې کم دی شیخ حسینه ته وی چې بس ته نو د ټیم په بنگلاديش کې کم دی، یا خو زر تر زره د خپل عہدې نه استعفا ورکا، زر تر زره د حکومت پرې د. جی شیخ حسینه چې کوم شیخ حسینه واجد هغه هم هلیکاپټر ته مخه کړي، هلیکاپټر کې ناشته شوی ده او ډایرکټ انډیا ته ځان رسولې ده. انډیا کې چې لینډینګ شوی ده نو د انډیا حکومت دا قبول کړی نه ده. انډیا حکومت ولوي چې جنگ زمون کو نه لمر وړه خپل باس موږ دلته نه قبلو. نو شیخ حسینه واجد د انډیا نه بیا په خپل هلیکاپټر کې البته د یورپ طرف ته مخه کړي ده چې کسه ټایم زه دا ویډیو جوړوم نو دې ټایم چې ما کوم اپډیټ سو کتل نو لګي داس چې دا به لندن ته ځي، انګلند ته ځان رسي. جی خپل پرایویټ پلین کې، خپل پرایویټ هلیکاپټر کې. جی نو د هغه ځي په اجازه باندې بزي شیخ حسینه واجد 15 کال حکومت سفر چې کوم دی د احتجاجونو په ذریعہ باندې ختم شو. بل شیخ حسینه واجد چې کوم د پاکستان خلاف و، انټي پاکستان و او انډیا سره ډیره قریبي معامله و، انډیا سره قریبي دوستی و، خو بیا هم پرون انډیا دا نه د قبول کړي او خپل ملک نه بګوړه کړی چې زمون ملک له شر مروړه. نو د بنگلاديش عوامو چې کوم دی د خپل ملک وزیر اعظم او تختو له قبول نه کا په سوجه باندې په سو غلطو فیصلو باندې عوام چې کله را متحد شي، عوام چې کله یونایټډ شي، نو دا بیا حکومت له هم شکست ورکول شي، حکومت هم
تختول شي. دنه مخکې دا خبره سریلانکا هم ثابته کړې و، د سریلانکا ینګسترز چې کوم عوام چې کوم سټوډنټس چې کوم ای هم د حکومت خلاف روچت شي، حکومت تختول. اوس بنگلاديش هم د حکومت خلاف روچت شو، خپل حکومت چې کوم دی او تختول. شیخ حسینه واجد د بنگلاديش نه او تختول. آیا پاکستان به دا سيو کی کنه دا براتلون کې ټایم کې پته لګي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.